نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. صدق الله العظيم. سورة مؤمنون اتلسم پارا درویشتم نمبر آیت تی تدی رکو دمخ کی رکو سر ربط دو مناسبت دادی چی پا مخ کی رکو کی دا اللہ پاک توحید بیان شو او پدی رکو کی ہم دا اللہ پاک توحید او ورسرا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دلائل ذکر کی پدی رکو کی واقعہ د نوح علیہ السلام ذکر کیږي چې خپل قوم ته تقریبا 900 کاله د الله پاک د دین تبلیغ وکړو. اتیا کسان ایمان نوړو بقا ایمان رونړو. هغې نه بعد نوح علیہ السلام د الله نه سوال وکړو. الله پاک په هغې باندې عذاب د اوبو د طوفان راوستو. مؤمنان او نوح علیہ السلام ملګرو ته نجات ملو شو. مشرکان کافران چې څومره الله پاک هغوی هلاک کړل. کافرانو د نوح علیہ السلام د نبوت نه انکار ځکه کو ځکه وایي چې دام زمونږ په شان یو سړی دی او مخکې ځینو کې بار بار تیر شوي دي. کافرانو به وي پکاردار چې موږ ته پیغمبر راتلو نه هغه انسان نو بلکې هغه د فرشته وه. د هغې جواب مخکې بني اسرائیل صورت کې تیر شوي دي. الله پاک فرمایي چې فرشتو ته به راتله او که تاسو ته مې پیغمبر د فرشته مې ته پیغمبر د انسان په شکل را لېږله نو په تاسو به همغه شان شبهه بیا پاتې وه. نو د دې په ځای باندې چې تاسو سوال وکړئ پکار ده چې تاسو تابعداري وکړئ. د مشرکانو کافرانو به د نوح علیہ السلام بی ادبی گستاخی بار بار کوله. نوح علیہ السلام بی یادو نعوذ بالله وی په ده باندې جنون دي دا نعوذ بالله لیونی دي. الله پاک فرمایي تاسو انتظار کې پته به ولګي چې لیونی تاسو یې که نوح علیہ السلام باره کې ستاسو خبره غلط ده. نوح علیہ السلام د الله نه سوال الله پاک به تو فرمایي یو کشته جوړه کړه. د هغې تفصیل سورې هود کې تیر شوي دي. کله چې کشته جوړه کې په دې کې تم کېنه د الله نوم واخله اوبه به هم جوش کوئ. د تنور نه اوبه روانې شوې معروف تنور مخکې د هغې تفصیل هم تیر شوي دي. د هر جنس ځناورو نه په دې کشته کې جوړه کېنوه. خپل مؤمنان ملګري ځان سره کېنوه او کله چې کشته کې کېنه د الله نوم یاد. مخکې سورې هود کې تیر شوي دي چې ته ووایې چې بسم الله مجریها و مرساها او په دې ځای کې دا راځي چې ته ووایې الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمین. یعنې چې کله کشته کې کېنې دعاګانې زمانه وغواړه. نوح علیہ السلام د الله نه سوال وکړو. نوح علیہ السلام ته الله پاک نجات ورکړو. په قوم باندې اوبه راغلې تر دې چې د نوح علیہ السلام دویم د کافرانو ملګرو هغه هم پکې هلاک شو. الله پاک فرمایي چې په دې آیاتونو کې زما د طرف نه دما د توحید دلائل دي. د ده نه بعد وروسته نور قومونه پیدا کړل په هغې کې پیغمبران راولېږل. د ټولو یوه ناره او یو دعوت چې د یو الله بندګي وکړئ. د الله نه علاوه بل څوک د عبادت اهل او لایق نشته. د ټولو پیغمبرانو مشترکه دا دعوت دا واقعا د نوح علیہ السلام نبی علیہ السلام ځکه بیانوي چې نوح علیہ السلام د واقعي علم الله نبی علیہ السلام ته ورکړی دی په وحی سره. نو دا د نبی علیہ السلام د رسالت هم دلیل دی. ورنه د نوح علیہ السلام په وخت کې نبی علیہ السلام نو او الله پاک ورته خبر ورکړو ځکه چې نبی علیہ السلام د الله پاک پیغمبر دی. نو الله جل شانه فرمایي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او په تحقیق سره موږ لېږلو نوح علیہ السلام الى قومه خپل قوم ته. فقال يا قوم اعبدوا الله پس اوی نوح علیہ السلام اے قوم زما اعبدوا الله تاسو د یو الله عبادت کوئ. ما لکم نشته ستاسو دپاره من اله څوک خدای غیر سوا د الله نه افلا تتقون آیا تاسو نه یریږئ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه پس اوی سردارانو هغې کسانو چې کافرانو د قوم د نوح علیہ السلام ما هذا ندی دا نوح علیہ السلام
الا بشر مثلكم مگر یو سړی د تاسو پشان یرید دی غواړي ان يتفضل علیکم چې دی فضیلت او مشری حاصل کی پتا سو باندې دام تاسو پشان یو سړی د خدای د مشری پتمه دي زکوې ز پیغمبر ولو شاء الله او کچې غوښتي الله پاک لانزل ملائکه خامخا به نازل کړي یو فرشتہ ما سمعنا بهذا من ندي اوریدل دا خبره فی آبائنا الاولین فمخکنو پلارانو کی دا دې چې کوم خبره ترې کې نو ما خدا مخ کې نه دی او دا نوې خبرې کې نوې مسلې کوي ک الله مونږ ته پیغمبر را لېږي هغه انسان به نه را لېږي فرشتہ به را لېږي الله بیا څه فرمایي ان دي کافرانو بیا وی ان هو ندی دانو علی السلام الا رجل به جنۃ مگر یو سړی دی چې په د باندې جنون او لیوان توپ دی نعوذ بالله نوح علیہ السلام چې سمې خبرې کولې وې دا لیوانې دي د دماغ کار نه کوي دا الله دین چې بیانو فکافرانو بد لګي فتربصوا تاسو انتظار کوي به پدیبان حتا حين تر یو نیټه مقرره پوری قال نوح علیہ السلام رب انصرني رب زما امدادک بما كذبون باغ خبر کې چې دي زما تکذیب کوي زورت دین بیانوم دي زما به ادب او ګستاخی کوي او حینا الی پس من وحی کنو علیہ السلام تا ان دې خبره اسنع الفلك باعیننا ووحینا تکشته جوړه کا زمون په نگرانو زمون په هدایت باندې فاذا جاء امرنا پس کله چې راشي زمونږ حکم د عذاب وفارت تنور او جوش کوي تنور فسلک فيها من كل زوجين اثنين پس کینوا پدی کشته کی من كل د هر قسم زوجين اثنين جوړ هر قسم مخلوقات ندود جوړه واهلك وخل اهلم کی نوا الا من سبق عليه القول منهم مگر غسوک چې باغ باندې وړاندې فیصله شوی دا د عذاب منهم د اهلستان د عهد دوینا ولا تخاطبني او تزما سره خبره مکوا فی الذين ظلموا فبارد کسانو کې چې غي مشرکان کافران دي انهم یقینا دي چې دي مغرقون دي غرق کړي شوی دي چې کوم کسان کافران دي بارے کې ما ته خبرونه کی لکه مخکې سورې هود کې تیر شوی دي نوح علیہ السلام د خپل ځوی کنعان بارے کې یا الله دا خو زما جو الله پاک ته فرمایي لیس من اهل دا استاد اهل نه دي د دې بارے کې ما سره خبره مکو ځکه دا کافر دي او د دې د غرق کېدو فیصله شوه فاذا استويت انت ومن معك على الفلك پس کله چې تو برابر شي تو او ستا سره ملګری پکشته کی فقل پستو فرمایا الحمدللہ تو الحمد و صفات اللہ پاک لردی اغزا الذي غزا نجانا من القوم الظالمین چمنتے نجات راکڑی دی دای قوم چغی ظالمان مشرکان دی وقل تو رب زما انزلنی منزلا مبارکا تماکس کی منزلا مبارکا پنازل ولو مبارکا مبارکتی سرا وانت خیر المنزلین او تبہترین کو زون کی ان فی ذلک الآیات یقینا فدی واقعاک قام خانق دید اللہ دا وحدانیت او دا نبی علیہ السلام دا رسالت وان کننا لمبتلین او یقینا منتیو لمبتلین خامخ ازمائش کون کیو ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرین بیا من پیدا کرستر دین نور خلق وارسلنا فیهم رسولا منهم پس من راولی گل پدی کی پیغمبر د دوی د جنسنا انت دی خبر د پارا وعبد الله چې تاسو عبادت دیو الله کوي مالکم من اله غیره نشت استاذ پار بل خدای سوا د الله نه افلا تتقون تاسو نه یریږئ واخر دعوانا الحمد